زمونږ څه تنخواګانې د مدرسینو راشئ تپوس وکړئ پته به راته ولګي په مدرسه کې د استاد 4000 او 5000 تنخوا ده 6000 د غټ استاد 10000 یا 11000 چې غټ شیخ الحدیث 10000 او 11000 تنخوا ده چې دا ډېر لوی شیخ الحدیث او ډېر لوی عالم او ډېر عمر رسېدی یاره یو 15-20 دي شي هم چې د کراچو مراچو کې کور کوي دلته نشته 5000 او 6000 تنخوا د میاشتې د ملا صاحب ده ما ته یو ځل یو سړي وي دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کیږي د دې مولیانو ګزاره کیږي میں قسم په خدای په دې 4-5 هزار تنخوا کې زمونږ حافظان او قاریانو باندې خدای حجونه عمرې هم کوي دا قرضدار هم نه دی له خدای ښه ډوډۍ ورکوي هېڅ قرضه نشته وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم نه اخر مونږ خو 15000 او 1000 تنخوا اخلو او چې یکم راځي قرضداري ما وی زمونږ مولیان که چېرته د زوی د واده خرچو کې او ډېرې پیسې ولګي اسراف وکړي نو قرضداري بشي یا ځان له پوخ کور جوړ کړي نو قرضداري بشي لیکن په ډوډۍ باندې نه قرضداري کېږي په جامه باندې نه قرضداري کېږي په دې 4-5 هزار کې به د خدای جونه عمرې کوي وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم نه اخر څنګه مې باباجي نو زه درته څه ووایم په څنګه نه پوهېږم که نه نو چې داسې اخوا لاړه نو جیب یې وګوره 15,000 روپۍ ترې راوویستې نو واپس راغی نو مال یې راکړې مولوي صاحب دا زما له طرف نه تاله تحفه ده دا جیب کې واچوه ما وی ښه مې باباجي ورې ګوره مې تا وختي څه وی ما وی چې دا څنګه مې دا څنګه ستاله کې خدای واچوله ساره جیب نه راویسته زما جیب ته دننه کړې دا څنګه شو ته وایې دا مولیان د لوږې مري ها ماشاءالله ډوډۍ خو موږ خوړ تاسو څه خوړه خفه کېږې اما تش لاوړه مو خوړ لاوړ تور باټینګڼ مو خوړه دا ستاسو خوراک چیلي مونږ وخوړه ګډان مونږ وخوړه چرګان مونږ وخوړه چې کوم دی له ځو چرګان دی او ګډان دی او چیلي دي یقین په خدای که سار تلیم یو ځای کې دستاربندي وه مولوي صاحب ما ته ډوډۍ وخورم مې نه هلته زمونږ خپله مدرسه کې دستاربندي ده وی ډوډۍ مې پخ برابر کړې ده چیلې او ګډه غوښه ورسره کړې مې ده مې بس چې تاسو یې خورئ دی نه خورم مونږ ته اکثر خلک وایي چیلې د لالالو دا زما دوستان دي او مونږ له ډوډۍ ټیم راکمې چیلې خبره پرېږده ساګ او ټیپر یادوه مونږ ساګ او ټیپر خورو دا غوښه مې غوښونه سیکن یو ډاکټر ما ته وایي دا ګولۍ به په ناره خورې مې ناره څه ته وایي وی ته ناره نه پېژنې مې نه وایي چې سړی اوږي که نه مې زه اوږې نه یم زه هر وخت د خدای په فضل موړ یم اوږې به تی مونږ اوږې نه یو د خدای فضل هر وخت ډوډۍ خدای راکوي یو ځای کې یو بیان و چې ته په هغه کوڅه کې چې ختم بره جومات و نو په هغه لاره کې د چرګانو دوکانونه د پارامي چرګان نو چې د بره وختمه خلکو ته مې دا خبره ذهن لراله دا مې ورته کوله مې اوس هم چې راتم چې چرګانو یو بل ته کتلي او زه لیدم که نه یو بل ته چې هغه د بیا راغی زمونږ د برکت حلالیږي او خلک یې خوري ډوډۍ مونږ له خدای راکړه ډوډۍ د چا لاس کې روایه داسې نه شوق سره د عقیدې خبره چې الله خوشحاله شي ډوډۍ څوک راکوي عزت د چا لاس کې دی شوق سره چا لاس کې دی ذلت د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی جون چا سره دی مرګ چا سره دی بس خبره ختم ام من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم الله وی د ارش خزانه ما سره ده په یو خاص اندازه ورکو کافر له خدای روزي ورکي چې هغه بت ته سجده لګي رام کوي هغه له خدای روزي ورکي او چې کوم د پیغمبر حدیث او د خدای قرآن ته ناست هغه له نه ورکي دا خو وړې خبرې دا سوچ به د ذهن نه بالکل وباسئ زما قسم په خدای قسم درته خورم بې قسم هم خبره حجت ته خو زه درته قسم خورم چې د رزق او د ډوډۍ ذمه داري چا اخیستې ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر رزق فراخول و تنگل زما کر دے اللہ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين